ای بدعتی ټپوس زه د حق ښکاري یما ای بدعتی ټپوس زه د حق ښکاري یما ته ای بدعتی ګیدړ زه زمری ښکاري یما ته غیر محقق مولا زه یو سلفي یما سوال کوم میدان تشه مریم وهابي یما سوال کوم میدان تشه مریم وهابي یما تړون مقلد مولا زه یو ولسه محترم بار بار دا مطالبه ما وکړه چې رشدي حواله راکړه چې دا درې مجالس دا درې اجزای سلاسل او ناظرین جدا جدا مجلس غواړي او په مجلس کې ممکن دي ولسه محترم حواله نشته یې اقرار وکړه ولسه دې خبرې بل ما تاسو چې ولسه دا نه کې ما ته پرې راځي پرسته مشورې ما ته خاموش رسول اربعه ما كان تفوز د قرات او فاتحه ما بين د رسول اربعه کم نسبت ولسه محترم حق وکړه دا وایي د قران اطلاق په 113 سورۃ الانعام کې او فاتحه دا بس سوال نه دی سوال نه دا ولسه په سوال مو څه نه کوي سوال دا ولسه چې د قرات او فاتحه ما بين کم نسبت رسول 40 هغه نسبت تعینوکه هغه څه دی وړي هغه بیان کړي دا وخت ما چې قرات او فاتحه یو شی نه جدا دي په دې وجه چې زم کولاو شي بل ولسه محترم دا ممکن وایي په امکان عام سره وایي امکان خاص سره دې وضاحت تاسو ولې دا ولسه محترم بل چې کوم دا ته مسلمان کړه خراب کړی هغه چې کوم لاړ شیخ امین الله حفظه الله کتابونه ته هغه چې د فرض او تعبیر او فرض او واجب اصطلاح کړه ولسه دا په دې په مناظره کې تاسو دا حواله چا پښتنه مناظره د شیخ امین الله حفظه الله کتابونه سره شروع کړه ولسه ما ته متوجه شه چې کوم سوالات کوم څه کوم اعتراضات کوم د هغه جواب ورکوم ولسه بل دا چې شیخ امین الله کا فرض او واجب ذکر کړی دلیل وسشتا کنه څه دلیل کوم صدر زیرو داغه مناظر سنه فوش کپلیتانه کاش کپلیتانه ایمون سنه مناظره تا ولا تاسو خبر نوٹ جواب وکړي ولسه محترم کا هغه په دلیل سره ذکر کړی وی راته هغه په سرسترو قبول کاتب دلیل پیش کړي په سرسترو قبول او چې په دلیل نوی ذکر نه هغه خبره منم مستا خبره منم ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لازم نعوضها چې د چا خبره خاموش زه دا اقرار کوم چې بار وایو چې د چا خبره باندې دلیل مونږ ته ذکر نشي مونږ ته هغه نه منو که هغه زه خپله یم که د ما ملګری دی که د ما استاد او که ته او که بل او که هر څوک دی مولوي صاحب دغه خبره چې کوم ته کېنو دا اول په دلیل سره ثابت کړه هغې نه بعد ما ته نظام راکړه ستا مناظره د ما سره او ته ما سره خبرې وکړه دغه رنګه مولوي صاحب محترم وایي لاس ولاته کې خو د فرضو تعریف نشته مولوي صاحب ما تعریف نه ما تعبیر ویلی دی مولوي صاحب په دې نه پوهېږي ما تا ته وویل چې زه د فاتحې چې چا ونه ویله زه تعبیر د رسول الله نه تعریف د رسول الله وایي زه تعبیر د رسول الله کوم چې رسول الله فرمایي چې لاس ولاته اوس نه کېږي زه تعبیر وایم دا اوس تعریف په دې باندې ځان پوهه کړه بل به خبرې وچېږي نه اوري بعضې امور مولوي صاحب محترم وایي بعضې امور داسې دي بعضې امور داسې دي چې هغه امام سره یو بعضې مفتي سره او بعضې مشترک دي مولوي صاحب محترم چې کوم مشترک دي دواړو مابین کې یا یو پورې خاص دی هغه خو تا ولته خطبې مثال ورکړو هغه اتفاقي ده هغه ولې پیش دی د هغې په جواب کې چې څنګه خطبه اتفاقي ده ما ته د تدبیر مثال نه ورکړه هم اتفاقي ده لهذا کوم چې اختلافي صورت دی چې کوم ته ذکر کوي دغه فاتحه ده فاتحه باندې خبره وکړه مولوي صاحب په خپله دعوا په خپله موضوع کې دننه وسلېږه د دې نه وتل دا ستا د شکست علامات دي بار به درته وایم انشاءالله زما یو سوال مو دلته ثابت نه کړي چې هغه ما د فاتحې د موضوع نه بغیر کړي سوا د ستا د خبرو د دعوې مطابق مو سوال کړی لهذا مولوي صاحب دغه خبره ما دعوا ذکر کړې ده چا چې فاتحه ونه ویله که هغه سري مونځونه دي که جهري مونځونه دي که هر څوک دی هغه مونځ نه کېږي دا ما دعوه ده ته لحاظه ته چې کوم عمل کوې ستا په عمل ما حکم لګولی دی دلایلو سبا انشاءالله زه دا ثابت کوم چې دا مونځ نه کېږي ما دلایل راوړي دي ته چې دلایلو ته نه څه تا سره دلایل شته دی په دې مسله باندې زه درته وایم چې زه په امام پسې فاتحه ویم آیا د ما دا مونځ کېږي که نه کېږي دا راته ووایه ته وایې چې د امام فاتحه مونږ د دې لپاره کافي دا خو به اوړي کې صحیح شوه خو زه وایم چې نه مقتدي به خپله فاتحه وایي امام به خپله وایي خو د دې باوجود که یو سړي یو عمل وکړو مقتدي فاتحه وویله ده د مونځ وشو که ونه شو زه وایم چې ته ونه وایې ستا مونځ نه کېږي زه چې مقتدي یم فاتحه یم ما مونځ کېږي که نه کېږي دا جواب راکړه دې نه علاوه چې نور څه ځای مولوي صاحب محترم بار درته وایم چې هغه د موضوع نه خروج دی هغې نه مور ستا
کس سلامات شي نشه خپل مرګ به سوال ته څه خندا کوي سلام علیکم موږ څه کم څه کې لګیو لہذا خپل جواب دا ور راکا بسم الله الرحمن الرحیم مو بار دا خبره وکړه چې مولوی سے په خپل خبره باندې اصل لري بار دا تکرار کوي مو دا یې حواله ورکړه چې شي درې خبرې زه درکړې دي بس خبره تیر شو پوه شئ لګیاو دا تکرار خو ځل د مولوی سے بار دا مطالبه کوم چې مولا د فرض تعریف وکړه د واجب تعریف وکړه د فرض او واجب کې نسبت وخایا ماشاءالله چې کوم دی مو د کور حواله د انساني خبره ٹھیک شو دا چې دا خبره د بدلیل سره کوي کا بدلیل زه تر وی چې په دین کې زیادت څوک کی هدایت څه حکم دی ماشاءالله مبتدی شو مشرک شو حکم دی یا چې کوم دی بدعتي شو څه شي ٹھیک شو نو که شیخ امین بدلیل کړی نو وضاحت وکړه کله زیادت کړی د خبره تایید هم وضاحت وکړه صدر مناظر سے مناظر موافقه چې لیکل کوي اوزا خبره کوي لیکل کوي کداله لیکل برسول ته لیکل کوم دا بل مال کوي وسه لیکل کوي بل مال کوي وسه لیکل کوي نو په خبره کوئی نشي ځکه هو بیا ورته وټا دا ګوره دغه ته هوګي خوي کنه ته هوګ نه کیږي هوګ نه کیږي دا هوګ نه کیږي ما دا مطالبه بار چې د فرض او د واجب او تعریف کا اته چې کوم د مشیرونو فرض اصطلاح استعمال کړی چې سوره فاتحه وی د فرض دی زمې چې تل داسې داوا ولیکل لکه څنګه ته مشیرونو ته وګورو کې لیکل چې سوره فاتحه وی په مقتدی باندې دا چې کوم د فرض دی او بقای نور قران ادا باندې کې خاموش ته مولوی سیوا خبره نه دوه خبره ده چې خو دا خبره چې د وجود اصطلاحات دا څه معنا چې دا اصطلاحات ته نه معنی ته مشرونو ذکر کړی دي ماشاءالله باندې حکم هم لگاوا چې په دین کې یو شی نه وای دیني څه ګرځي ټیک دا عام غیر مقلدین عام ځل په کتاب باندې لیکلي دي چې موږ واجب غیر مقلدین علی حدیث تو زم دا داواله تو جمهور او تاسو کته انکار کوو بالکل انکار ته چې شیخ امین نه مانو نو صحیح شو شیخ امین به امامه دومره خبره ده چې دې بار مولا ویایي کنه چې سوره فاتحه چې کوم دی څوک مقتدی زمو کله دا ویلي چې د مقتدین موزه د بغیر د سوره فاتحه نه دا خبره مو بار وکړو مولوی سره د خبره بار مطالبه کوي ماشاءالله زه ته چې د امام فاتحه مقتدی فاتحه ٹھیک شو بل دا و چې را بار مو دا خبره وکړه چې بعض وظیفه داسي چې اپ مقتدی مندیم ني په امام مو دي بعض داسي چې په امام مو دي دا خبره مو ذات دوباره تکرار راغی زه نه کو ٹھیک شو دا خبره وشو پولیس چې خپل داوالي کې یا د داوالي کې چې ول سرکاته سری دي په دې ول سرکاتو سریو کې مقتدی لرا سوره فاتحه او امام په صفر دی ولې دې تایید یو نور قرات وي دې تایید دی او په شپږو جهري کې چې کوم دی د سوره فاتحه دا حکم دی ولګي او د نور قرات حکم دی ولګي اجر مثبتل له فاسد دا چې کوم دی ټول عمل دی دا یا چې کوم دی داوا او داوا ته بخامه خدای چې سوره فاتحه په مقتدی فرض واجب دو دا به خامخا دا چې کوم دی وی چې سوره فاتحه مونږ کله ویل چې مقتدی نه ولاسي زه هم دا خبره کوم چې سوره فاتحه خو د امام فاتحه چې کوم د مقتدی لا شامل دی مقتدی د فاتحه روز بغیر د فاتحه دا مطلب نه بلکې ما مخکې دا خبره کوم چې د امام فاتحه د مقتدی فاتحه دو او بل مولوی څخه نظر پختره کوم چې د فرض واجب تعریف کې فرض واجب کې نسبت کوي ماشاءالله خبره تنقیب ته کوته دو چې چې سړی رکوع په حالت کې ورو سوره دوه چې سوره فاتحه باندې موږ نه کیږي وی رکوع په حالت کې ورو د سوره فاتحه نه دوی موږ یو شو کوو شو چې په دغه دای چې په دې ځای په دې پرای مو کومه بسم الله الرحمن الرحيم خبر مختصر بسم الله الرحمن الرحيم هغه باندې د کته لګوي په دې لګوي بسم الله الرحمن الرحيم ما چې کومه مطالبه کړو د رشیدی حواله هغه پیش نشو هذا المنصور حواله مې اسکه پټه کړه اخو واخو درنګا د قرات او باندې د سوره 40 کوم نسبت دا تعین مناسب نه کوي درنګا امکان عام امکان خاص سره په کوم سره ممکن دی دا وضاحت او هغه د پیټ دا نه کوي مناسب محترم د بعض سوالات جوابات نه کوي یوم بلکې راغی دا و چې فرض او واجب تعریف دا بیان کړه مناسب محترم دا بار ماته دا جواب دی او څنګه به خبره نه پوهیږي چې فرض او واجب ته اول ماده ثابت کړي یو شی ثابت نه منم ته ماته غا تعریفونه کوي انا مطالبه کوي خاموش خپل په جواب دي په دې کې جواب کې جواب ورسي سلام چې فرض او واجب ته اول ماده ثابت کا په ماده ثابت کا اغنا بعد بس دا خبر کوم دا بس دا مطالبه دي سلام بل معنی کې خپل خوشپرستی ادا نه کوي فرض او واجب اول ماده ثابت کا
بیا د هغې نه بعد نسبت دغه فرع د اصل ده نسبت به هلکه چې شی موجود شي ته یو شی موجود کړه هغې نه بعد نسبت به تپوس وکړم چې دا سوال ستا جوړېږي دا زما جوړېږي هغې جواب به زه در کوم دی را دغرنګه دا سوال کول چې فرض او واجب تعریف وکړه او دې مابین کې نسبت کم دی دا به هلته کول چې کله دا دعوه به لرلې وه چې دا دعوه ما نه ده کړې موږ دعوه د فاتحې د مولوي صاحب ته خروج عن البعض څه نه کوي دا ستا شکست علامات دي شمار یې ځان پسې بل وایي چې ستا مشرانو لیکلي دي مولوي صاحب محترم زما خو عظیم مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما د خپل مشر تعبیر کړی دی چې لا صلات مونځ نه کېږي د مشر باندې بل مشر خېجي مولوي صاحب زه خپل مشر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلموم هغه تعبیر باندې د بل چا تعبیر نه کېږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونځ نه کېږي زه مونځ نه کېږي مولوي صاحب محترم ته ولې په دې خبره نه پوهېږې هغه ته ماته د هغې نه علاوه شیخ حمدالله صاحب پېښ کړی یا نور پېښ کړی ما تا ته وویې زه به د هغه خبره منم یو طرف ته ماته غیر مقلد وي بل طرف ته د اولین علماو پېښ کوي مولوي صاحب ته زه هغه خبره هغه منم چې کله دلیل که دلیل ذکر کړي دا که چې موسی ومنم که دلیل نه ذکر کړی مولوي صاحب بیا د هغه خپل کار دی الله سره کار چې څه شي وي که حق ته رسېدلی که خطا شوي الله له به ورسي ما باندې دا نه دي لازم او نه د ما ورته مناظره په دې مقرر شوی چې په خلکو به حکمونه لګوي که دې به د مناظرې خو بیا وښایي سکوت وښایي دا مناظره د فاتحې د مولوي صاحب په خپله موضوع کې داخل اوسه بل وایي چې اصطلاحات دغه اصطلاحات ته د خپلو مشرانو د اصطلاحات نه منې هغونه دې انکار وکړو مولوي صاحب زما خبره دې کټ کړه ما داسې وویل زما مشران کوي که هر څوک چې خبره وکړي دلیل نه زه نه منم چې هر څوک چې دلیل ورسره نه وي صرف خپل مشر نه که ته یو که بل یو که زما ملګری دی که دلیل ورسره وي منم که دلیل نه منم ورسره او باقاعده په دې باندې حکمونه لګول دا مناظرې موضوع نه ده مولوي صاحب محترم په خپله خبره باندې ځان پوه کړه مناظره چې کوم ده هغه د فاتحې ده زه په فاتحه خپله موضوع کې دننه لګیا یم او ته د موضوع نه تک معلومېږي چې تا سره په خپله موضوع باندې دلایل نشته او نه جواب دعوه د اوسه پورې ستاسو راغله ما دا وویل ما سوال دا کړی چې د مقتدي دپاره د امام فاتحه کافي ده زه وایم که چېرته مقتدي بیا هم فاتحه ووایي څنګه چې مونږ وایو د دې څه حکم شو مولوي صاحب د دې حکم تاسو ولې لګوئ څنګه چې زه ستا په مونځ حکم لګوم چې ستا دا مونځ نه کېږي چې فاتحه ونه وایې دم نرشه که نه لږ تکړه شه لږ جرأت وکړه دا خبره وکړه چې زه فاتحه په امام پسې وایم دا مونځ زما کېږي که نه کېږي د دې جواب مولوي صاحب محترم راکړه او بل دا د مولوي صاحب محترم چې بار بار دا خبره تکرار د ضرورت نشته ما دعوه ذکر کړې ده ته خپله جواب یې دعوه ولیکه او دارنګه دلایل به انشاءالله شروع کړو په هغې باندې بسم الله الرحمن الرحیم ته وویل چې فرض واجب ٹھیک شو زه درته حکم ته نیم راغلی سړی په دین کې زیادت وکړي دا یې څه حکم دی سړی بدعت وکړي خامخا به ته پې حکم لګوي چې دا څه شی دی مبتدع دی شرک وکړي خامخا به حکم پې لګوي ته پې لګوي که پې نه لګوي ته ورته مشرک وي که نه وي دغه شان دي په دین کې تو د مشرونو چې کوم دی زیادت کړی فرض یې ورته وي واجب یې ورته وي یو دوه نه درې څلور حوالې موجود کړي نو ده په دین کې زیادت کړی دې وضاحت وکړه پوه شوې ته قایل نه یې خو ته والحمدلله چې د موږ سره کله باس لا کېناستو خپلو مشرونو نه انکار په عالم کې دا چې کوم دی په هر جومات کې واجب نه والحمدلله چې موږ سره کېناستو خپلو نه انکار وکړو الحمدلله سبحان الله مقصد دې موږ دغه دی چې د خپلو اکابرو نه انکار وکړو خپلو مشرانو نه انکار وکړو مشر شته د مشر نه کېږي چې د الحمدلله نه پس د قرآن نه نور څه ولولو دي دوی چې لاس ولاته کېږي نو په لاس ولاته کې ته مله مقتدي وښایې امام وښایې منفرد وښایې او مسلم په روایت کې د الفاظ دي چې د هغه چا مونځ نه کېږي چې د الحمدلله نه پس د قرآن نه نور څه جهنمی دی دوم ته چې کوم دی مولا وویل چېرې یو مقتدي چې کوم دی سورې فاتحه ووایي ټیک شوه یو مقتدي چې ته لکه مولا دا وایي چې ته وایي چې د امام فاتحه دا مقتدي له فاتحې لره شامله ده ټیک شوه خو دې وایي چې که یو کس فاتحه وویله دا یې د څه وي نو په هغې باندې زه حکم لګوم چې مکروه تحریم یې باقاعده به زه د خپلو چې کوم دی د هغه نه درخوایم د خپلو کتابونو نه باقاعده با حواله درخوایم ټیک شوه خو یوه خبره ده چې تو د فرض او د واجب تعریف رونولو د فرض او د واجب نسبت تر اوسه رونولو د تو مشرونو فرض ذکر کړي دی په کوم دلیل سره ذکر کړي دی څه ذکر کړي پوه شو د هغې خبرې حکم رونولو پوه شو نو مولوي صاحب چې کوم دی هسې باغه خبره کې باغه مو ته دا ویلي چې د امام کېدل دا د مقتدي کېدل یعنې چې کوم دی دا خبره ته وکړه مولوي صاحب هسې خندو کوي پوه شوې په دا باندې خپل ټیم ضایع کوي او صرف دا وي چې ټیم لکه اوږد شي اصل خبره چې کوم دی دا یې وضاحت ونه شي مولوي صاحب راځه ویل چې ته مې داسې لیکې دا د ټولو مشرونو ده چې سوره فاتحه ویل په مقتدي باندې فرض دي یا واجب
اداره نول موږ چې کوم دی باطل دی فاسد دی دا ډول دوم یا دا چې دی 11 رکعتونه ولا کوم مطالبه مو پرې یعنی هغه ولي او مولوی صاحب دا اخو دې باندې چې مولوی صاحب کله یو طرف نه یاره ذکر مو د موضوع خارج کړي وي واخه بر د موضوع خارج کړي دا د مولوی صاحب خبرو چې کله یو طرف لسی کله بل طرف لسی نه هغه جواب ورکړي چې امام پر کو کې دی او هغه چې کوم دی رول مقتدی او امام څه ودرې دا وایي چې بغیر د فاتحه نه موږ نه کیږي نو دلته خو دای ضروري خبرو چې بغیر د فاتحه نه دی دا خبره جواب چې کوم ماشاءالله دا خبره هم بل خبره ده چې په دین کې څوک زیادت کوي باید حکم لګي کله وی چې دا فرض او واجب استلال دا زیادت دي دا نه معنی مطابق د مشرانو د طرفه زیادت دي چې په دین کې څوک زیادت کوي باید حکم لګي ماشاءالله ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحيم لسه محترم ده كلام او بدل ما بنتي شو 40 كم نسبت है सिर्फ تعينों का ख्याल करने में माध्यम से करके सिर्फ تعين को का कल कम नस्बत है करेंगे पुलिस से محترم पुलिस से محترم बोलते खबर को खामोश होता तो खामोश पुलिस से محترम नामुमकिन है कोई मजलिस की तदरीर वाला اجزاء مناظرين नामुमकिन है بالکل عام سره خاص سره او غوړي تعریف دې جواب راغلو पुलिस محترم سره دومره وایي چې فرض واجب تعریف او قابلیت سره د فرض واجب تعریفونه ته نیم راغلي زه د خبره راغلی یم په دا موضوع راغلی یم چې ثابته کوم دا خبره چې د فاتحې نه بغیر موږ نه کوي پولیس محترم خبره دقه نور خبره ته مدرومه اصل مسلې ته راشه زه دقه وایم چې د فاتحې نه بغیر موږ نه کوي دا ما دعوه هغه امام دی که مقتدی دی که منفرد دی که هر څوک دی فاتحه چې ونه موږ نه کیږي دا خبره راغلی دلایل مې راوړي دي د خبرې طرف ته راشه بل چې دې کې نسبت بیان کړم چې اول تا شی معنی ثابت کا په دلیل سره یو ثبوت غره توقع غره پوښتنه کوم نسبت په فرع د ثبوت شی ولې په دې باندې په یو شی ثابت کړی نه دی نسبت غواړي نقشې شي ان شاء الله صدا دا وایو یعنی چې خپل مشران نه انکار وکړو خاموش بسم الله خاموش مشه مطلب زما څخه نه تاسو خبره کوي پولیس محترم زیاده سو غنیږي جزات زیاده سو غنیږي کنه الټا کورما کنه پولیس واجب سلام شرانو بیا زیادت کړ چې فرض واجب چې باور شروع کوله مولانا صاحب دا مجلس د فاتحې د دواره کې چې فاتحې بغیر مسکی کنه کیږي دا چې باغو کومه او دا کومه په دا مسله زما واست ناس ته نه ده شوی مولوي محترم چې دا هغه کومه کیږي کومه هغه خپل کار کوي خو د الله سره معامله چې څه شي الله تعالی ملتمي د ما تاسو خبره او تاسو ما سره خبره د فاتحې د مولوي صاحب د خپل موضوع راشه چې دغه نه راځي او هغه د رسول الله کده تاسو کس علامات ان شاء الله خلک وګوري بل وایي چې خپل مشران نه انکار وکړو زما مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم نه انکار وکړم زه خپل مشر تعبیر چې کومه کړه چې لا صلاه غمون زندگی ذاتي په او نو لا زه دغه تعبیر نو دا وایي مې څنګه خاموشه دا وایي چې په دې کې مقتدی ذکر نشته دا وایي چې په دې کې مقتدی ذکر نشته لا صلاه لمن لم يقرأ بالفاتحه الكتاب ولسه دا رسول فرمایي دا چې موږ زندگی چې فاتحه او نلستا من د فرض عموم دی وبر من الوان او عموم ما دي عموم ستان الوان کې خپل کتاب نه تکشوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عام ویل چې چا فاتحه ونه د غمونز نه کیږي کته وایي چې د مقتدی کیږي دا ته انده څه وکړي کنه چې مقتدی کیږي په هغه باندې بیان شته دلایل ذکر کوو یا د منفرد یا د امام یا سری چې کوم چې کم تاسو وایي هغه ته انده څه وکړي ما خو عامه دعوت خپل نبی صلی الله علیه وسلم د تعبیر مطابق ذکر کړه چې چا فاتحه او نه ویل د غمونز نه کیږي دا ما بار خبره ذکر کړه بل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ او استغفر الله منسب دا وایي دا جهنمی حواله د پیش کا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جهنمی دغه حواله سره سم د پیش دا ور راکړه دا رنګه اوله په شته ځم خبره په دې کې نه بل دا وایي چې مقتدی کله په امام پسې قرات وکي کله مقتدی په امام پسې فاتحه یا قرات کله مکروه تحریمی ده مکروه تحریمی وضاحت نشي د کومه آیت په دې کې اختشو ولې سره اختشو یا دا موږ وشو کوو چې ما سوال دا دی چې مقتدی په امام پسې قرات وکي دا موږ وشو کوو چې دا مکروه تحریمی ده دا وضاحت وکړه چې دا موږ وشو کوو نشو څنګه چې تاسو چې په امام پسې فاتحه او نو استعمال نه کیږي د سليما ته د څه وایي چې زه په امام پسې فاتحه او زما مفتي کې نه کیږي دا جواب راکړه دا موږ محترم کوم طالبات چې ما خپل دعوه ذکر کړی دا چې چا چې فاتحه او ولا هغه موږ نه کیږي دا سړي او چې دوی دا ټول دي او ته چې د فاتحه په مبتدی لپاره په امام پسې لوستل مکروه تحریمي ده دا صرف فسری منظور کې جهري منظور تاسو ته وضاحت وکړي سری منظور کې مکروه تحریمي ده او کنه په جهري کې کله دواړو کې د دې وضاحت مو کوي
او د دې مقصد بیان کوي چې مکروه تحریمي څه مطلب یو سړی په مونځ کې مکروه تحریمي وکړي د مونځ وشو کولی شو باطل شو د دې سوالاتو جوابات راکړه خپل جواب د مونځ راکړه چې بدلای شروع کړي راځونه او خلک ګوري کوم طرف باندې روان شوی دا مونږ هم ګورو ولې محترم طرف بار بار دا مطالبه موقع چې رشدي حواله راکړه چې دا درې مجالس دا درې اجزای سلاسل او ناظرین جدا جدا مجلس غواړي او په مجلس کې ممکن دي مولوی صاحب محترم حواله نشته یې اقرار وکړه مولوی صاحب دې خبرې بل ما ته پوښتنه کوي مولوی صاحب دا کې ما ته پرې پروست مشورې خاموش رسول اربعه ما كانت تفوز بالذكرات او فاتحه ما بين رسول اربعون كم نسبه مولوی محترم اوکا دا وایي د قران اطلاق په 113 سورتونو باندې عام کیږي او فاتحه دا اوس ما سوال نه دی سوال مې دا دی مولوی صاحب په سوال مو څه نه کوي سوال دا دی مولوی صاحب چې د قرات او فاتحه ما بين كم نسبه رسول 40 هغه نسبت تعین وکړه هغه څومره دی وړي هغه بیان کړي دا وګورئ چې قرات او فاتحه یو شی نه جدا دي په دې باندې چې زين کولاو شي بل مولوی صاحب محترم دا ممکن وایي په امکان عام سره وایي امکان خاص سره دې وضاحت تاسو ولې کوي مولوی صاحب محترم بل چې کوم دا تاسو نو مګر خراب پاتې هغه چې کوم لاړ شیخ امین الله حفظه الله کو قبول وکړ هغه چې د فرض او تعبیر او فرض او واجب اصطلاح کړه مولوی صاحب په دې په مناظره کې تاسو دا حواله نه چاپش کړئ مناظره د شیخ امین الله حفظه الله کتابونه سره شروع کړه مولوی صاحب ما ته متوجه شه چې کوم سوالات کوم ځکه مې اعتراضات کوم د هغه جواب ورکړم مولوی صاحب بل دا چې شیخ امین الله کا فرض او واجب ذکر کړی دلیل وسشته کنه ځکه دلیل یو معلوم صدر سیر داغه مناظر سره فشل پلیتانه کې شپلیتانه نه ایمونه سره مناظره تا ورته تاسو خبر نوٹ کړئ جواب بیکار سوال وکړه جواب وکړي ولې محترم دا هغه په دلیل سره ذکر کړی وی راته هغه په سرسترو قبول کاتب دلیل پیش کړي په سرسترو قبول او چې په دلیل نوې ذکر نه هغه خبره منم مستا خبره منم ماشاءالله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لازم مداوله چې دا خبره خاموش خاموشه زه دا اقرار کوم دا چې بار وایو چې ګوره د چا خبره باندې دلیل مونږ ته ذکر نشي مونږ تر هغه نه منو هغه زه خپله یم که ما ملګری دی که ما استاد او که ته او که بل او که هر څوک دی مولوي صاحب دغه خبره چې کوم ته کېنو دا اول په دلیل سره ثابت کړه هغې نه بعد ماته نظام راکړه ستا په نظر د ما سره او ته ما سره خبرې وکړه دغه رنګه مولوي صاحب محترم وایي لاس ولاته کې خو د فرض تعریف نشته مولوي صاحب ما تعریف نه ما تعبیر ویلی دی مولوي صاحب په دې نه پوهېږي ما تا ته وویل چې د فاتحې چې چا ونه ویله زه تعبیر د رسول الله نه تعریف د رسول الله وایي زه تعبیر د رسول الله کوم چې رسول الله فرمایي چې لاس ولاته اوس نه کېږي زه تعبیر وایم دا تعریف په دې باندې ځان پوهه بل خبرې وچېرې نه اوري بعضې امور مولوي صاحب محترم وایي بعضې امور داسې دي بعض امور داسې چې هغه امام سره بعض مقتدي سره او بعض مشترک دي مولوي صاحب محترم چې کوم مشترک دي دواړو مابین کې یا یو پورې خاص دی هغه خو تا ولته خطبې مثال ورکړو هغه اتفاقي ده هغه ولې پیش دی د هغې په جواب کې چې څنګه خطبه اتفاقي ده ما ته د تکبیر مثال نه ورکړه هم اتفاقي ده لهذا کوم چې اختلافي صورت دی چې کوم ته ذکر کوي دغه فاتحه ده فاتحه باندې خبره وکړه مولوي صاحب په خپله دعوا په خپله موضوع کې دننه وسلېږه د دې نه وتل دا ستا د شکست علامات کې بار به درته وایم انشاءالله زما یو سوال به دلته ثابت نه کړي چې هغه ما د فاتحې د موضوع نه بغیر کړي سوا د ستا د خبرو د دعوې مطابق مې سوال کړی لهذا مولوي صاحب دغه خبره ما دعوه ذکر کړې ده چا چې فاتحه ونه ویله که غسیري مونځونه دي که جهري مونځونه دي که هر څوک دی هغه مونځ نه کېږي دا ما دعوه ته لهذا ته چې کوم عمل کوې ستا په عمل ما حکم لګولی دی دلایلو سبا انشاءالله زه دا ثابت کوم چې دا مونځ نه کېږي ما دلایل راوړي دي ته چې دلایلو ته نه څه تا سره دلایل شته دی په دې مسله باندې زه درته وایم چې زه په امام پسې فاتحه ویم آیا د ما دا مونځ کېږي که نه کېږي دا راته ووایه ته وایې چې د امام فاتحه مقتدي لپاره کافي دا خو به ولیکې صحیح شوه خو زه وایم چې نه مقتدي به خپله فاتحه وایي امام به خپله وایي او د دې باوجود که یو سړي یو عمل وکړو مقتدي فاتحه وویله ده د مونځ وشو که ونه شو زه وایم چې تی ونه وایې ستا مونځ نه کېږي زه چې مقتدي یم فاتحه یم ما مونځ کېږي که نه کېږي دا جواب راکړه دې نه علاوه چې نور صورتونه ځکه مولوي صاحب محترم بار درته وایم چې هغه د موضوع خروج دی هغې نه مور ستا شکست علامات کې نشته خپل ملګري به سبا ته پسې خندا کوي زموږ مولوي صاحب کوم ځای کې لګیا و لهذا خپله جواب یې داور راکړه بسم الله الرحمن الرحیم ما بار دا خبره وکړه چې مولوي صاحب په خپله خبره باندې اصل لري بار دا تکرار کوي
ما خو دغه حواله ورکړه چې شیدې درې خبرې زه درکړې دي بس خبره تېره شوه پوه شوې لګیا و د تکرار خو زه د مولوي صاحب نه بار بار دا مطالبه کوم چې مولا د فرض تعریف وکړه د واجب تعریف وکړه د فرض او واجب کې نسبت وښایه ماشاءالله چې کوم دی مو د کور حواله د الزامي خبره ده ٹھیک شو دا چې دا خبره به دلیل سره کوي کا به دلیل زه تلوي چې په دین کې زیادت څوک هدایت څه حکم دی ماشاءالله مبتدی شو مشرک شو حکم دی یا چې کوم دی بدعتي شو څه شي ٹھیک شو نو که شیخ امین به دلیل کړی نو وضاحت وکړه کله زیادت کړی د خبره تایید هم وضاحت وکړه سر صدر مناظر سے مناظر موافقه نو چې لیکل کوي اوزا خبره کوي لیکل کوي کدا راغلی لیکل پر رسول ته لیکل کوم دا بل مال کوي وسه لیکل کوي بل مال کوي وسه لیکل کوي نو په خبره کوئی نشي ځکه خو بیا ورته وټا دا ګره دغه ته وګي خوي ته وګ نه نشته دا مطالبه بار بار چې د فرض او د واجب او تعریف کا اته چې کوم د مشرونو فرض اصطلاح استعمال کړی چې سوره فاتحه وی د فرض دي زمې چې تل داسې داوا ولیکل لکه څنګه ته مشرونو ته وګورو کې لیکل چې سوره فاتحه وی په مقتدی باندې دا چې کوم د فرض دي او بقای نور قران ادا باندې کې خاموش ته مولوی سیوا خبره کوي دوه خبره ده چې خو دا خبره چې د اصطلاحات د زمانه چې دا اصطلاحات ته نه معنی ته مشرونو ذکر کړی دي ماشاءالله په باندې حکم هم لګاوه چې په دین کې یو شی نه وایي دین څه ګرځي ټیک دا عام غیر مقلدین عام ځل په کتاب باندې لیکلي دي چې موږ وایو غیر مقلدین علی حدیث تو څنګه دا تو چې موږ او تاسو کته انکار کوو بالکل انکار ته چې شیخ امین نه مانو نو صحیح شو شیخ امین بیا ما مانو دومره خبره ده چې دې بار بار مولا ویایي کنه چې سوره فاتحه چې کوم دی څوک مقتد زمو کله دا ویلي چې مقتدین موزه د بغیر د سوره فاتحه نه دا خبره مو بار بار وکړو مولوی صاحب دا خبره بار بار مطالبه کوي ماشاءالله زه ته چې د امام فاتحه مقتدی فاتحه ٹھیک شو بل دا و چې را بار مو دا خبره وکړه چې باز وظیفه داسي چې اپ مقتدی مونږ دی په امام مو دی باز داسي چې په امام مو دی دا خبره مو ذات دوباره تکرار ده زه نه کو ٹھیک شو دا خبره وشو پولیس چې خپل داوالي کې یا د داوالي کې چې ول سرکاته سری دي په دې ول سرکاتو سریو کې مقتدی لرا سوره فاتحه او امام په صفات دی ولې دیتا یو نور کې راتوي د دیتا دی او په شپږو جهري کې چې کوم دی د سوره فاتحه دا حکم دی ولګي او د نور کې رات حکم دی ولګي او دا موږ باطل دی فاسد دا چې کوم دی ټول عمل دی دا یا چې کوم دی داوا او داوا کې بخامخه دی چې سوره فاتحه په مقتدی فرض واجب دو دا به خامخا دا چې کوم دی وی چې سوره فاتحه نو ما کله ویل چې مقتدی نه ولاسي زه هم دا خبره کوم چې سوره فاتحه خود امام فاتحه چې کوم دی مقتدی لا شامل دی مقتدی د فاتحه روز بغیر د فاتحه دا مطلب نه بلکې ما مخکې دا خبره کوم چې د امام فاتحه د مقتدی فاتحه دو او بل مولوی صاحب نظر پختره کوم چې د فرض واجب تعریف کوي فرض واجب کې نسبت کوي ماشاءالله خبره تنقیب ته کوته دو چې یو سړی رکوع په حالت کې ورو سوره دوه چې سوره فاتحه نه وي موږ نه کیږي نو رکوع په حالت کې ورو د سوره فاتحه نه دوی موږ یې وشو کوو شو دا دی چې په دې دا په دې پران کوم ولګي بسم الله الرحمن الرحيم خبر مختصر بسم الله الرحمن الرحيم هغه باندې د کته لګولای په دې نه لګولای بسم الله الرحمن الرحيم ما چې کومه مطالبه کړې د رشیدی حواله هغه پیش نشوه هذا المنصور حواله مې څه پټه کړه هغه واخله درنګا د قرات او د سوره 40 کوم نسبت دا د علم نسب نه کوي درنګا امکان عام امکان خاص سره په کوم سره ممکن دی هغه وضاحت او هغه د پیټ هغه نه کوي ورسره محترم د بعض سوالاتو جوابات نه کوي یوم بلکې راغی دا وایي چې فرض او واجب تعریف دا بیان کا ورسره محترم دا بار بار ماته دا جواب ورکړ څه په دې خبره نه پوهیږي چې فرض او واجب ته اول ماده ثابت کړي یو شی ثابت نه منو ته ماته غا تعریف نه کوي منو مطالبه کوي خاموش خپل کې جواب دی ورته کې جواب کې جواب ورسي سلام چې فرض او واجب ته اول ماده ثابت کا په ماده ثابت ته اغه بعد بس دا خبره کوم دا بس دا مطالبه دي سلام بل معنی کې خپل خوشپرستی ادا نه کوي فرض او واجب اول ماده ثابت کا دا غنه بعد نسبت د او فرع د اصل له نسبت انا چې شی موجود شي ته یو شی موجود کړه بعد نسبت ته پوښتنه کوم چې دا تاسو سره لري ما جوړي هغه جواب زه در کوم نه دا څنګه دا سوال کول چې فرض او واجب تعریف وکا او د مبین نسبت کم دی دا به الله تعالی چې دا دوام لري و چې دا دوام نه کړي موږ دعوت فاتحه د مولوی ته
خروج عن البعث څه لګی دا ستاسو شکست علامات شمارې ځان پسې بل وایي چې ستا مشرانو لیکلي دي ولې محترم زما خو عظیم مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما د خپل مشر تعبیر کړی دی چې لا صلات مونځ نه کېږي د مشر باندې بل مشر خېجي مولوي صاحب زه خپل مشر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمون هغه تعبیر باندې د بل چا تعبیر نه خېجي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونځ نه کېږي زه مونځ نه کېږي مولوي صاحب محترم ته ولې په دې خبره نه پوهېږي هغه ته ماته د هغې نه علاوه شیخ امین الله صاحب پېښ کړی یا نور پېښ کړی ما تا ته وویې زه به د هغه خبره منم یو طرف ته ماته غیر مقلد وي بل طرف ته د اولي دغه علماو پېښ کوي مولوي صاحب ته زه هغه خبره هغه منم چې کله دلیل که دلیل ذکر کړي دا که چې موږ یې ومنم که دلیل نه ذکر کړی مولوي صاحب بیا د هغه خپل کار دی الله سره کار چې څه شي وي که هغه حق رسول دی چې خطا شوي الله له به ورسي ما باندې دا نه دي لازم او نه د ما ورته مناظره په دې مقرر شوی چې په خلکو به حکمونه لګوو که دې به مناظرې خو بیا وښایي ثبوت وښایي دا مناظره د فاتحې د مولوي صاحب په خپله موضوع کې داخل اوسه بل وایي چې اصطلاحات دغه اصطلاحات ته د خپلو مشرانو د اصطلاحات نه منې هغونه د انکار وکړو مولوي صاحب زما خبره دې کټ کړه ما داسې وویل زما مشران کوي که هر څوک چې خبره وکړي دلیل نه زه نه منم چې هر څوک وي چې دلیل ورسره نه وي صرف خپل مشر نه که ته یو که بل یو که زما ملګری دی که دلیل ورسره وي منم که دلیل نه منم ورسره او باقاعده په دې باندې حکمونه لګول دا مناظرې موضوع نه ده مولوي صاحب محترم په خپله خبره باندې ځان پوه کړه مناظره چې کوم ده هغه د فاتحې ده زه په فاتحه خپله موضوع کې دننه لګیا یم او تا د موضوع نه تک معلومیږي چې تا سره په خپله موضوع باندې دلایل نشته او نه جواب دعوه د اوسه پورې ستاسو راغله ما دا وویل ما سوال دا کړی چې د مقتدي دپاره د امام فاتحه کافي ده زه وایم که چېرته مقتدي ګام فاتحه ووایي څنګه چې مونږ وایو د دې څه حکم شو مولوي صاحب د دې حکم تاسو ولې لګوئ څنګه چې زه ستا په مونځ حکم لګوم چې ستا دا مونځ نه کېږي چې فاتحه ونه وایې دم نرشه که نه لږ تکړه سره جرأت وکړه دا خبره وکړه چې زه فاتحه په امام پسې وایم دا مونځ زما کېږي که نه کېږي د دې جواب مولوي صاحب محترم راکړه او بل دا د مولوي صاحب محترم چې بار بار دا خبره تکرار د ضرورت نشته ما دا ذکر کړی ده ته خپله جواب یې دعوه ولیکه او دارنګه دلایل به انشاءالله شروع کړو په هغې باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا وویل چې فرض او واجب ٹھیک شو زه دلته حکم ته نیم راغلی سړی په دین کې زیادت وکړي دا یې څه حکم دی سړی بدعت وکړي خامخا به ته حکم لګوي چې دا څه شی مبتدع دی شرک وکړي خامخا به حکم پرې لګوي ته پرې لګوي که پرې نه لګوي ته ورته مشرک وي که نه وي دغه شان دي په دین کې تو د مشرونو چې کوم دی زیادت کړی فرض یې ورته ویلي واجب یې ورته ویلي یو دوه نه درې څلور حوالې مو درې کړي نو ده په دین کې زیادت کړی دې وضاحت وکړه پوه شوې ته قایل نه یې خو ته والحمدلله چې د موږ سره کله باس لا کېناستو خپلو مشرونو نه انکار په عالم کې دا چې کوم دی په هر جومات کې واجب والحمدلله چې موږ سره کېناستو خپلو نه انکار وکړو الحمدلله سبحان الله مقصد دې موږ دغه دی چې د خپلو اکابرو نه انکار وکړو خپلو مشرانو نه انکار وکړو مشر شته نه د مشر نه کېږي چې د الحمدلله نه پس د قرآن نه نور څه ولولو دي چې لاس ولاته کې وي نو په لاس ولاته کې ته موږ مقتدي وښایې امام وښایې منفرد وښایې او مسلم په روایت کې دا الفاظ دي چې د هغه چا مونځ نه کېږي چې د الحمدلله نه پس د قرآن نه نور څه دوم دا چې کوم دی مولا وویل چېرې یو مقتدي چې کوم دی سورې فاتحه ووایي ټیک شوه یو مقتدي چې ته لکه مولا دا وایي چې ته وایي چې د امام فاتحه دا مقتدي له فاتحې لره شامله وي ټیک شوه خو دې وایي چې که یو کس فاتحه وویله دا یې د څه حکم وي نو په هغې باندې زه حکم لګوم چې مکروه تحریم یې باقاعده به زه د خپلو چې کوم دی د هغه نه درخوایم د خپلو کتابونو نه باقاعده په حواله درخوایم ټیک شوه خو یوه خبره ده چې تو د فرض او د واجب تعریف رونولو د فرض او د واجب نسبت تر اوسه رونولو د تو مشرونو فرض ذکر کړي دی په کوم دلیل سره ذکر کړي دی څه نه ذکر کړي پوه شو د هغې خبرې حکم رونولو پوه شو نو مولوي صاحب چې کوم دی هسې باغه خبره کې باغه مو ته دا ویلي چې د امام قرات دا د مقتدي قرات یعنې چې کوم دی دا خبره ته وکړه مولوي صاحب هسې خندو کوي پوه شوې په دا باندې خپل ټیم ضایع کوي او صرف دا وي چې ټیم لکه اوږد شي اصل خبره چې کوم دی دا یې وضاحت ونه شي مولوي صاحب راځه ویل چې ته مې داسې لیکې دا د ټولو مشرونو ده چې سوره فاتحه ویل په مقتدي باندې فرض دي یا واجب د دا نه اول مونځ چې کوم دی باطل دی فاسد دی دا ډول دوم بیا دا چې د 11 رکعتونو ولا کومه مطالبه مو کړې یا هغه ولي او مولوي صاحب دا اخو دې باندې چې مولوي صاحب کله یو طرف نه یاره ذکر مو د موضوع خارج کړي وي خبره د موضوع خارج کړي دا د مولوي صاحب خبره چې کله یو طرف لسی کله بل طرف لسی
نه هغه جواب ورکړو چې امام په رکوع کې دی او هغه چې کوم دی رول مقتدي او په امام پسې ودرېدو او ده وویل چې بغیر د فاتحې نه لمونځ نه کېږي نو دلته خو خدای ضروري خبره چې بغیر د فاتحې نه دی هغه خبرې جوابونه چې کوم دی هغه خبرې هم بله خبره ده چې په دین کې څوک زیادت کوي باید حکم لګوي که دا وي چې دا فرض او واجب اصطلاح دا زیادت دی داسې نه منم دا بیا دغو مشرانو د طرفه زیادت دی نو چې په دین کې څوک زیادت کوي باید حکم لګوي ماشاءالله سلفیان زندہ باد